أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. دا سورة محمد دے او مدنی سورت د هجرت نه مخکې نازل شوی دی. قرآن کې دنه دا 47 نمبر دی او په نزول کې دا 95 نمبر سورت دی او دا په نزول کې د سورۃ الحدید نه بعد نازل شوی دی. د دې سورت مرکزی عنوان چې کوم دین ترغیب ورکول لقتال ته، جنگ کول ته. هغه خلکو د پاره چې کوم خلکو کې ازمکه په مخ باندې ظلمونه، فسادونه، ګناهونه، جرایم موجود دي. هغه جرایم چې په دې صورت کې به د هغې ذکر وشي، 13 قسمه جرایم چې په کوم ځایونو کې موجود دي، هغه ځایونو کې جنګ کول خامخا پکاري. نو دا ترغیب ذکر کیږي قتال. دا د صورت مرکزی عنوان دی. مخکینی صورت سره مناسبت دا دی چې مخکینی صورت کې دعوت ذکر شو چې د اسلام حقانیت هر چا غوږونو ته ورسوي. اوس دغه حقانیت چې د چا غوږونو ته رسي، نو ډېر کافران به داسې جګړه ته لاره نه پرېږدي او مخکې دعوت رسولو منځ کې به رکاوټونه جوړوي. مظلوم آزادولو د هغې د لاس کولو ته به لاره بندوي، ته به سالاس پل ته نه رسېږي. نو دغه رکاوټونو ختمولو دپاره قتال پکاري. ځکه دا صورت باغې پسې متصل ذکر شو. د غونډ صورت خلاصه دا ده چې دا صورت تقریبا په 3 حصو کې تقسیم دی. اولنۍ حصہ دا د 19 نمبر آیت پورې ده. 19 نمبر آیت پورې چې کوم سبقونه دي کې موجود دي، د هغې لنډه خلاصه دا ده چې په دې کې به یو ذکر چې ترغیب الی القتال ته چې کافرانو سره جنګ کول پکار دي، به 4 نمبر آیت کې به ذکر شي. بیا دغه جنگ دپاره، جهاد دپاره تقریبا 18 قسم اسباب به ذکر شي چې دا جنگ ولې پکار دی. د هغې دپاره د کافرانو 18 قباحتونه به ذکر شي چې کافرانو دومره لویو جرایمو مرتکب دي، نو په دې وجه ورسره جنګ کول پکار دي. نو د 19 نمبره پورې به د کافرانو 18 قباحتونه ذکر شي. د هغې په مقابله کې به د مؤمنانو 18 صفتونه ذکر شي چې کم کسان د کافرانو سره جنګېدل غواړي، کافرانو د دشمنان وي، اسلامي نظام مخکې خورول قایمول غواړي، د ظالم لاس نیول غواړي، پکار ده چې کم از کم د 18 صفتونو مالکان او حاملین دوی. نو هغه 18 صفتونه به ذکر روان دي، ذکر بشي. بیا پکې 18 علامات او قباحتونه د نفاق به ذکر کیږي چې منافقت، قباحتونه، بدواله به ذکر شي. دې منځ کې به دې خبرې ته اشاره وي چې د اسلامي نظام او اسلامي عقیدې خورولو دپاره منځ کې رکاوټ د ښکاره کافرانو نه علاوه منافقین هم دي. هغه منافقین چې ښکاره د اسلام او د ایمان اظهار کوي خو مسلمانان نه دي، د هغې به هم دلته کې 18 علامات ذکر کیږي. او د دې سره سره مسلمانان ته خبرداری ده چې د منافقینو په خبرو کې را نه شي، دوکه نه شي، او د منافقینو د علاماتو نه ځان وساتئ، ځکه چې منافقت چې پیدا شي بیا اسلام دپاره قربانۍ نشي ورکولی. آخر کې به ترغیب ذکر شي قرآن ته، او بیا به بشارات ذکر شي مؤمنانو دپاره. دا 19 نمبر آیت پورې سبقونو لنډه خلاصه شوله. الله تعالی فرمایي الذین هغه کسان کفروا چې کفر یې کړی دی، د اسلام نه منکر دي، وسودوا او دی بندي خلق عن سبیل الله، د الله د لارې نه. لکه عام توجه د کافرانو، د سردارانو، د مشرانو، لیډرانو دغه حالي چې په خپل هم کافرانو د اسلام مخه هم نیسي. الله تعالی وایي اضل اعمالهم، ضایع کړي دي الله تعالی عملونه د دوی. د چې کوم نیک اعمال کړي دي هغه د کفر په وجه باندې هم ضایع شو، هغه ځای نه نیسي. ځکه د اعمالو قبرېدلو دپاره ایمان شرط دی، دوی خو ایمان لري نه. اگر چې کافرانو د ښه کارونه هم کله کله کوي، لکه غریبانو سره تعاون شو، دغه شان ده کې انساني همدردي ځای په ځای باندې ښه کارونه پکې هم وي، خو دغه ښه کارونه چې کله ایمان نه وي نو په آخرت کې دغه اعمال ځای نه نیسي، ضایع کېږي. او دغه چې کوم عوض دی الله تعالی ورته په دنیا کې استور کوي، آخرت ته نه پاتې کېږي. والذین هغه کسان، نو دې ځای کې د کافرانو 3 قباحتونه ذکر شو اولنی آیت کې. د هغې په مقابله کې د مؤمنانو صفتونه ذکر کېږي. والذین هغه کسان آمنوا چې هغوی ایمان راوړلی، وعملوا الصالحات او عملونه نیک کوي، وآمنوا بما نزل علی محمد او هغوی ایمان لري په هغه زمانه چې نازل شوی د محمد صلی الله علیه وسلم ته، وهو الحق او دغه ټول حق دی، من ربهم طرف د رب د دوی نه. الله وی کفر عنهم بدلری کور د مسلمانانو سیئاتهم ګناهونه دوی،
واصلح بالهم او خکایب دغه الله تعالی ردوی حالات به حقیقت دنیاوی حالات هم اخروی حالات هم دا اعمال په وجه باندې دا د غیر کافرانو په مقابله کې د مؤمنانو علامات چې یو باغې کې دا د چې دی به مؤمنان عمل به د شریعت موافق د نبی رسول سلام په ټولو خبرو به یقین او اعتماد دا غیر نورسته په الله تعالی د دین ګناونه لري کوي او د دې د دنیا او د آخرت احوال به هم خکای صحیح کوي به ولا و دې څنګه کې دوه طریقې ذکر شوي یو د کافرانو پر قبل د مؤمنانو د کافرانو حالات خراب ذکر شو او د مؤمنانو حالات ذکر شو د کافرانو دغه بربادي د مؤمنانو دغه کامیابی د بس بنیاد باندې ده نو بدی آیات کې د هغه وجه ذکر کیږي ذالک دا وجه د بدی وجه باندې کافرانو بربادي بدی وجه د مؤمنانو کامیابی بدی وجه باندې ده چې بان الذين كفروا اتبعوا الباطل یقینا هغه کسان چې کافرانو تابعداري د باطل خبرو کوي وان الذين امنوا او یقینا هغه کسان چې ایمان راوړل امنوا اتبعوا الحق د تابعداري د حق کوي من ربهم تر رب خپلنا یعنی فرق په دې وجه باندې پیدا شوی دی چې کافران په باطل خبرو باندې په درو خبرو په روان دي او ردی په عقیده کې په دین کې هیڅ قسم حقیقت نشته مؤمنان د تابعداري د حق او د حق د الله طرف نه دی نو ښکارا خبره ده چې دوه انجام کې به خامخ خزمه کې د اسمان پر رقیبه کذالک حمدغه شاند کې یضرب الله بیانای الله تعالی للناس د خلق د پر امثالهم مثالونه دوی فاذا لقيتم الذين كفروا هر کله تاسو مخامخ شي د هغه کسانو سره کفارو چې کافران دي د ذکر کې د جهاد احکام ذکر کیږي فضرب الرقاب نبي وحل د سټونه دي یعنی سټونه ورل کټ کې بجنګ جنگ چې کله کافرانو سره مخامخ شي مدي من بیا رحم کوي مړک حتی تر هغه پورې اذخان تموهم چې تاسو خینت وی کې دوی جنگ مسبدون مقدار باندې وکړي جینې ختوي شي د زور قوت او غلبه ختم شي چې کله زور ختم شي فشد الوثاقه نو به تړل لیکلک جرونو کې وتړي فاما منن بعد واما فداء نو یاخذ احسان کول په دې معنی دغه څنګه کې معاف کې پرې دی واما فداء ان يتفديا واخلي جرمانه دی واخلي پیسې دی واخلي دغه مقابله کې قیدیان آزاد کړي او دغه د دوی را تړل او پرې خودل او جنگیدل او ردی داینه تو یول حتی در هغه پوری وي تزعل حرب چې وګرځي جنگي خلک اوزارها اسلاح خپل دغه جنگ بر دوی سره هغه ټیم پورې جاری د دوی نه به تویږي وجل کېږي با دی باندې ولکېږي جنونو کې با چول کېږي یا به احسان معاملې کېږي په احسان کې فائدہ وا یا به پیډیا خستره کېږي پیډیا کې فائدہ وا دریم نمبر دغه کسان قتل ولې هم شي قتل هم جایز دی که اسلامي حکمران مناسب ګڼل او سلام نمبر دغه غلامان هم جوړول شي که اسلامي حکمران مناسب ګڼل دا کارونه به دغه پورې جاری چې تاسو پورې جنگي خلک اسلحه غورځول نه جنگ ته بتایب شوی نه او دوی یا اسلام قبول کړي نه اسلحه غورځي یا به اسلام قبولای یا به ذمي تو قبولای چې به ذمي شي اسلامي حکمران ماتحت بشي خپل کو پر کې وجوان تیری نو بده صورتونو کې به دوی تړل نیول وجل دا ختم شو او به دوی حقونه د سیدری کې څنګه مسلمانانو دي ذالک ولو یشاء الله او دا پدې دا حکم چي دي ولو شاء الله ك الله غاري لن تصور منهم انتقام بوالد دوینا ولكن ليبلوا بعضكم ببعض لیکن الله تعالی امتحان اخلي د بعض دوی در په بعض نور باندې والذين حاكسر قتلوا وجل شبي في سبيل الله تعالی بلا رك ولن يضل اعمالهم اسكل بعملنا زايا نشي نو بده ځکه کتاب مضمون شي چې الله تعالی غوښتل نه دي کافرانو په خپل انتقام هغه سزا به ورکړي لیکن الله تعالی خو خدا دغه انتقام د دوینه د مسلمانانو پر اسونو باندې واخلي بیا په دې لار کې چې کوم مسلمانان او وجل شي شهیدان شي دغه شهیدانو قرباني او کړهونه اعمال چرته هم ځای کیږي نه